اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سپینغر پونتون ګرانو محصلینو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تیره ویډیو کې موږ تاسو د بولی سیستم د جروحاتو د جملې نه د پښتورګو په جروحاتو د حالب یا د یوریټر په جروحاتو او د مثانې په جروحاتو باندې خبرې وکړې او د اهلیل د جروحاتو یا یوریترل انجری برخه ته رسیدلی. یوریترا د سرجیکل اناټومي له نظره موږ تاسو لوستي چې دا د یو غشایي ټیوب مانند جوړښت څخه عبارت دی چې د مثانې د ونک نه شروع کیږي او په ایکسټرنل میاټوس باندې خاتمه پیدا کوي. تقریبا د 13 تر 20 سانتي متر په اندازه باندې د طول درلودونکي او د ادرار او د منوي مایع د انتقال وظیفه په غاړه باندې لري. دغه اهلیل په خپل امتداد کې په دریو برخو باندې ویشل کیږي چې یو پروستاتیک پارت اف یوریترا ده یا بلبر پارت اف یوریترا هم ورته ویل کیږي. دوهم ممبرانوس پارت اف یوریترا یا د غشایي اهلیل او دریم د پینایل یا سپانجی پارت چې پینایل یا سپانجی پارت آزاد او متحرکه برخه ده او تقریبا د 15 سانتي متر په اندازه باندې د طول درلودونکي. پروستاتیک پارت تقریبا د 2.5 تر 3 سانتي متر په اندازه باندې او غشایي اهلیل چې د 1.5 تر 2 سانتي متر په اندازه باندې د طول درلودونکي. د تروما په واسطه باندې د اهلیل هر برخه کېدای شي چې په جلا ډول باندې یا کېدای شي چې په کمباین شکل سره متضرر شي. نو د همدې په خاطر باندې موږ تاسو د اهلیل د هرې برخې په جروحاتو باندې جلا ډول باندې لاندې رڼا اچو. اول راځو د غشایي اهلیل جروحاتو ته یا د ممبرانوس پارت اف یوریترا جروحاتو ته. د یوروجینیټل ممبران په نوم باندې یا د ترای انګولر لیګامنت په نوم باندې یو غشا موجوده ده یا لیګامنت موجود دی چې دغه لیګامنت درې زولې لري. یوه برخه د مثانې په ونک باندې، دوهمه برخه د غشایي اهلیل په برخه باندې او درېمه د سمپیسیس پوبیک اډوکي د پاسه ارتکاز لري. په هغه صورت کې چې کله د تروما په واسطه باندې دغه هډوکي کسر رامنځته شي او یا خلل رامنځته شي، نو په دې صورت کې غشایي اهلیل کش کیږي او د کش کېدو د وجه نه د ممبرانوس پارت اف یوریترا جروحات منځته راځي. زیاتره د ترافیکي واقعاتو په واسطه باندې او یا د ارتفاعاتو نه د غورځېدو په سبب باندې رامنځته کیږي. د پاتالوژي د نظره کله چې غشایي اهلیل څیرې شي نو په ناحیه کې وینه راټولیږي او هیماتوم منځته راځي. نو که چېرته د یوریجینیټل غشا نه پورته برخه کې څیرې کېدل رامنځته شوي نو د مثانې په محیط کې وینه راټولیږي او پیریویزیکل هیماتوم منځته راځي. او که چېرته د غشایي اهلیل څیرې کېدل د یوروجینیټل ممبران د ارتکاز د نقطې نه ښکته صورت ونیسي نو په دې صورت کې وینه په پیریوم ساحه کې راټولیږي او د پیرینل هیماتوم د منځته راتلو باعث ګرځي. هغه ناروغان چې هغوی د غشایي اهلیل په جروحاتو باندې اخته کیږي د تشخیص په خاطر باندې د ناروغ تاریخچه، فزیکی معاینه، لابراتواري معاینات، رادیولوژیک معاینات او د کتیتر تطبیق کول ګټه لري. اول باید دغه ناروغانو تاریخچه واخیستل شي. په تاریخچه کې ناروغ او یا د ناروغ پیواز تاسو ته د تروما او یا د تروما د نوعیت نه یادونه کوي. یعنی که چېرته ناروغ شعوري حالت لري خپل ناروغ تاسو ته د تروما نه یادونه کوي، او که ناروغ شعوري حالت نه لري نو کېدای شي چې د ناروغ پیواز تاسو ته حکایه وکړي چې یا ناروغ د ارتفاع نه وغورځېده یا کېدای شي د ترافیکي واقعې په واسطه باندې مجروح شوی وي.
دوهم ناروغانو ته فزیکی معاینه اجرا کیږي. په فزیکی معاینه کې د ناروغ اعراضو کې لاندې شیان شامل دي. اول په سوپرافوبیک ناحیه کې او یا په پیرینیوم ناحیه کې په ناروغانو کې درد موجودي. دوهم په دغه ناروغانو کې یورین ریټنشن موجودي او ناروغ ادرار نشي خارجولی. دریم په ځینې حالاتو کې کېدای شي چې د احلیل نه د وینې جریان موجودي. په علایمو کې په تفتیش سره یا د سترګو په واسطه باندې په سوپرافوبیک ناحیه کې او یا په پیرینیوم ناحیه کې پړسوب د سترګو په واسطه باندې لیدل کېږي چې دغه د پړسوب لیدل کېدل یا د وینې د راټولېدو یا د هیماتوم په سبب باندې او یا هم د ګلوب ویزیکل له کبله منځته راځي. ګلوب ویزیکل د ادرار د تجمع په سبب باندې د مثانې توسع ته ویل کېږي. همدارنګه کله کله کېدای شي چې په تفتیش سره د ناروغ د ایکسټرنل میاټس په برخه کې وینه د سترګو په واسطه باندې ولیدل شي. که چېرته ناروغ ته جس اجرا کوو نو د جس په واسطه باندې په سوپرافوبیک ناحیه کې او په پیرینیوم ناحیه کې ټینډرنس یا حساسیت موجود دی. که چېرته دغه ناروغانو ته ریکټل ډیجیټل ایگزامینیشن اجرا شي نو پروستات به د خپل اصلي موقعیت نه بې ځایه شوی او لږ به پورته جس کېږي. د تاریخچې او فزیکي معاینې نه وروسته دغه ناروغان معایناتو ته ضرورت لري او په معایناتو کې یو لابراتواري معاینات باید ناروغانو ته توصیه شي. په لابراتواري معایناتو کې د ادرار معاینه چې په مایکروسکوپیک شکل سره یا په مایکروسکوپیک شکل سره کېدای شي چې وینه پکې موجودي. دوهم د وینې معاینات باید دغه ناروغانو ته اجرا شي چې د وینې په معایناتو کې د کمپلیټ بلډ کاونټ اجرا کول چې په هغې کې هم د هیموګلوبین او یا د ایچ سی ټي د سویې تعینول ډېر ضروري دي او نور ټول روټین معاینات چې په هغې کې بلیډینګ ټایم، کلاټینګ ټایم، سی بی سی، ایچ بی ایس، ایچ سی وي او دغه معاینات باید ناروغانو ته توصیه شي ځکه کېدای شي ناروغ عملیات خانې ته د تګ ضرورت پیدا کړي. نو په دې صورت کې باید ناروغ ته ټول روټین معاینات اجرا شي. په رادیولوژیکو معایناتو کې که چېرته ناروغ ته ساده کایوبي ایکس رې توصیه کړو نو د کایوبي د ساده ایکس رې په واسطه باندې خپله د احلیل جرحه نشي تشخیص کېدی، خو که چېرته د حوصلې د هډوکو کسرونه موجودي نو کسر د دې په واسطه باندې تشخیص کېدی شي. که چېرته ناروغ ته یوریتروګرافي اجرا کړو نو کانټراسټ مواد د احلیل د لارې زر کېږي او کانټراسټ مواد به د څیرې شوي ناحیې نه بیرون خواته وتلي او د احلیل په محیط کې به راټول شوي یعنې مثانې ته به نه رسېږي. د جرحې موقعیت د دې په واسطه باندې تشخیص کېدلی شي. بر علاوه د دې نه د کتیتر په واسطه باندې کله کله ناروغانو ته معاینه اجرا کېږي. که چېرته د احلیل جرحه وړوکي نو کېدای شي چې کتیتر په اسانۍ سره مثانې ته داخل شي، خو که چېرته جرحه غټی نو کېدای شي چې کتیتر څوکه د جرحې په ساحه کې بنده پاتې شي او کله چې وویستل شي نو د فولي کتیتر په څوکه پورې به وینه نښتي. خو د فولي کتیتر د تطبیق په وخت کې څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې هر کله چې د ناروغ د احلیل په څوکه کې وینه ولیدل شوه نو فولي کتیتر باید په محل د واقع کې ناروغ ته تطبیق نشي، بلکې ناروغ باید یو مجهز سنټر ته انتقال او د نظر لاندې هغوی ته فولي کتیتر تطبیق شي. ځکه کله کله کېدای شي چې په احلیل کې یوه وړه جرحه یا انکمپلیټ جرحه موجوده وي چې د فولي کتیتر د نادرست تطبیق د وجې نه کېدای شي چې دغه انکمپلیټ جرحه په یو کمپلیټ جرحه باندې بدله شي او په عوض د دې چې د ناروغ ته سره مرسته وکړو او یا ناروغ ته فایده ورسو کېدای شي چې ناروغ ته لا زیات نقصان ورسو.
د غشایي احلیل په جروحاتو کې په ناروغانو کې ځینې اختلاطات منځته راځي او دغه اختلاطات په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یو هغه اختلاطات دي چې په مقدم شکل سره منځته راځي او دوهم هغه اختلاطات دي چې په مؤخر شکل سره یا په لیټ شکل سره منځته راځي. پرایمري کمپلیکیشن او لیټ کمپلیکیشن یا ایرلی کمپلیکیشن او لیټ کمپلیکیشن. په مقدمو اختلاطاتو کې یو اختلاط د هیماتوم منتن کېدل دي. کېدای شي چې د وینې د دوران په واسطه باندې او یا کېدای شي چې په مستقیم شکل سره مایکرو ارګانیزم دغه هیماتوم ته سرایت وکړي او دا په یو منتن هیماتوم باندې بدل شي. همدارنګه کېدای شي د وینې د زیاده وجې نه ناروغ هایپوولیمیک شاک ته لاړ شي. څومره اندازه باندې چې په زیات اندازه وینه ضایع شي په هماغه اندازه باندې په ناروغ کې د هایپوولیمیک شاک د منځته راتلو چانس موجود دی. همدارنګه یورین ریټنشن په ناروغانو کې منځته راتلی شي. لکه مخکې چې وویل چې د احلیل په جروحاتو کې د غشایي احلیل په جروحاتو کې په ناروغانو کې یورین ریټنشن پیدا کېږي او د یورین ریټنشن په سبب باندې د مثانې توسع رامنځته کېږي چې دغه حالت ته ګلو ویزیکل ویل کېږي چې د دې په تاکید باندې هایدرویوریټر او هایدرونیفروسس هم منځته راتلی شي. بل هغه اختلاطات دي چې په مؤخر شکل سره منځته راځي. په مؤخرو اختلاطاتو کې یو اختلاط یوریترل سټینوسس یا د احلیل تضایق یا تنګوالی دی. یعنې کله چې په احلیل کې جرحه منځته راشي او په جرحه کې بیرته هیلینګ صورت نیسي نو فیبروسس منځته راځي، سکارنس منځته راځي او دغه ساحه چې جرحه پکې منځته راغلې ده تنګوالی پکې پیدا کېږي او سټینوسس منځته راځي. دوهم لوس اف اریکشن کله کله منځته راتلی شي یا د امتیاز ضیا چې دا په نادر شکل سره منځته راځي او اکثره وخت د عصبي ریشو د یا د تعصیب د متضرر کېدو په سبب باندې منځته راځي. همدارنګه یورین انکانټیننس یو بل اختلاط دی چې که چېرته د مثانې خارجي ماسره متضرره شي او یا د هغې عصب د تروما په واسطه باندې معوب شي نو په ناروغانو کې یورین انکانټیننس یا په خپل سر د ادرار خارجېدل منځته راځي. د غشایي احلیل د جروحاتو د پاره ناروغ ته دوه ډوله تداوی اجرا کېږي چې یو کانزرویټیو تداوی ده او دوهم بالخاصه تداوی ده. کانزرویټیو تداوی کې که چېرته ناروغ د شاک په حالت کې نو ناروغ ته د شاک اهتمامات باید ونیول شي، یعنی آی وی لاین اخلاص شي، غټ ګیج کنولا ناروغ ته تطبیق شي، مایات ناروغ ته تطبیق شي، د ضرورت په وخت کې بلډ ترانسفیوژن ورته اجرا شي او انټي بیوټیک او انالجیزیک باید ناروغانو ته ورکړل شي. په بالخاصه تداوی کې که چېرته جرحه وړوکي یعنی دا تداوی د جرحې په نوعیت پورې ارتباط لري. که چېرته جرحه ډېره وړوکي او فولیکتیتر په اسانۍ سره مثانې ته داخل شي نو همدغه تداوی کفایت کوي او د وخت په تیریدو سره د فولیکتیتر د پاسه هیلینګ صورت نیسي نو فولیکتیتر باید تر 3 هفتو پورې د تطبیق په حالت سره پرېښودل شي. خو که چېرته په احلیل کې کمپلیټ شکل سره جرحه یا په تام شکل سره قطع شوی او یا جرحه ډېره غټه او یا فولیکتیتر په اسانۍ سره ناروغ ته تطبیق نشي نو په داسې صورت کې ناروغ ته جراحي عملیه اجرا کیږي. د جراحي عملیې په برخه کې مختلف میتودونو نه استفاده کیږي. که چېرته ډیفیکټ نه او احلیل خوله په خوله رسیږي نو په داسې صورت کې ماوت ټو ماوت انستوموسس یا اینډ ټو اینډ انستوموسس باید ناروغ ته اجرا شي او کتیتر ورته تطبیق او تر 3 هفتو پورې د تطبیق په حالت سره پرېښودل شي. په ناحیه کې یو ډرین باید کېښودل شي ترڅو هیماتوم تخلیه شي او کانستوموز امکان نه لري نو په دې صورت کې ناروغ ته یوریتروپلاسټي اجرا کیږي. یوریتروپلاسټي چې دا یا د صفي نسبین په واسطه باندې
او یا د مصنوعي احلیل په واسطه باندې صورت نیسي. او که چېرته د ناروغ عمومي وضع ډېره ښه نه او ناروغ د غټ عملیات تحمل نه لري، نو په دې صورت کې په سوپرافوبیک ناحیه کې باید مو مثانې ته فولیکتیتر تیر شي، او کله چې د عمومي یا د غټ عملیات توان ناروغ کې پیدا شي، نو بیا ناروغ ته وروسته یوریتروپلاسټي اجرا کېږي. د احلیل بله برخه پروستاتیک پارټ اف یوریترا یا بلبر پارټ اف یوریترا ده، چې په دې کې هم د تروما په واسطه باندې جروحات منځته راتلی شي. د احلیل دغه برخه د یوروجینیټل ممبران څخه پورته قرار لري. د دې برخې جروحات زیاتره د جراح په واسطه باندې منځته راځي، یا د جراحي سامان آلاتو په واسطه باندې، او یا هم د تشخیصیه وسایلو د داخلېدو په سبب باندې منځته راځي. مثلا یا ناروغ ته د کتیتر د داخلېدو په واسطه، یا که چېرته ناروغ ته یوریتروسکوپي یا سیسټوسکوپي اجرا کېږي، د دې په واسطه باندې منځته راځي. او همدارنګه که چېرته ناروغ د لوړ ارتفاع نه په داسې شکل سره وغورځېږي چې د هغه د پیرینیوم ساحه په ځمکه باندې په مستقیم شکل سره اصابت وکړي، نو د احلیل د دغه برخې د کانټیوژن او یا د قطع کېدو خطر پکې موجود دی. د غشایي احلیل د جروحاتو او د پروستاتیک پارټ یا د بلبر پارټ یوریترا د جروحاتو ترمنځ یو څو مهم او عمده فرقونه موجود دي. یو فرق دا دی چې د پروستاتیک پارټ اف یوریترا یا د بلبر پارټ اف یوریترا جروحات اکثره واړه او د کانټیوژن په شکل سره، خو د غشایي احلیل جروحات د جسامت له نظر اکثره وخت غټي. د غشایي احلیل په جروحاتو کې د فولیکتیتر تطبیق کول اکثره وخت په بریالي ډول سره صورت نه نیسي، خو د بلبر پارټ یا د پروستاتیک پارټ په جروحاتو کې فولیکتیتر اکثره وخت په اسانۍ سره ناروغ ته تطبیق کېدلی شي. همدارنګه د غشایي احلیل د جروحاتو په صورت کې ناروغ ادرار نشي خارجولی، خو د پروستاتیک پارټ یوریترا په جروحاتو کې ادرار خارجېدلی شي، خو د ادرار د خارجېدو په وخت کې په درد او پړسوب کې زیاتوالی منځته راځي. د پاتالوژي د نظره د پروستاتیک پارټ اف یوریترا په جروحاتو کې که چېرته ناروغ د لوړ ارتفاع نه غورځېدلی او د ایجان په ناحیې په ځمکه اصابت کړی وي، نو په دې صورت کې کېدای شي چې یو وړوکی هیماتوم په پیرینیوم ناحیه کې منځته راشي، چې دغه هیماتوم کېدای شي په قراره په خپله رشف او د منځه لاړ شي. او که چېرته جراح په واسطه د سامان آلاتو او یا د کتیتر د داخلېدو په وخت کې دغه جرحه منځته راغلي، نو وینه او ادرار د ایجان په ناحیه کې راټولیږي او یو لوی هیماتوم جوړوي، چې دغه هیماتوم کله کله دومره غټي چې پورته خواته تر سوپرافوبیک ناحیې پورې هم رسیږي. د احلیل د دغه برخې تشخیص هم د غشایي احلیل د جروحاتو په رقم د تاریخچې، فزیکي معاینې، رادیولوژي او کتیتر د تطبیق په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی تاریخچه کې به ناروغ یا د ناروغ پیواز تاسو ته د جراحي سامان آلاتو د مداخلې او یا هم د تشخیصیه معایناتو د اجرا کېدو او یا هم په ځمکه باندې په داسې شکل سره غورځېدل چې د ایجان ناحیې په ځمکه باندې اصابت وکړي، د دې حکایه به تاسو ته کوي. په فزیکي معاینې سره کېدای شي چې په پیرینیوم ساحه کې پړسوب د سترګو په واسطه باندې ولیدل شي. په اعراضو کې به ناروغ د ایجان د ناحیې د درد نه حکایه کوي. همدارنګه ناروغ ادرار خارجولی شي، خو د ادرار د کولو په وخت کې درد او پړسوب زیاتیږي، او کېدای شي چې د قضیب د ایکسټرنل میاټوس د برخې نه د وینې څاڅکي جریان ولري.
رادیولوژیکو معایناتو کې ناروغ ته اسندنګ یوریتروګرافي اجرا کیږي کثیفه مواد د تحلیل لارې تیریږي او رادیوګرافي اجرا کیږي او د کتیتر تطبیق کول هم په هغه شکل چې مخکې یادونه وکړه فولي کتیتر تطبیق کیږي که چېرته جرحه وړوکي نو په اسانۍ سره تیریدلی شي او که چېرته جرحه غټه نو کیدای شي چې په اسانۍ سره تیر نشي د پروستاتیک تحلیل په جروحاتو کې دوه مهم اختلالات منځته راځي چې یو د ایجان د ناحیې د هیماتوم منتن کېدل او دوهم د هیلینګ نه وروسته د یوریترل سټینوسس او یا تنګوالی تداوی د پروستاتیک تحلیل د غشایي تحلیل او د پینایل پارت د ټولو لپاره عیني تداوی اجرا کیږي که ناروغ ادرار کولی شي او هیماتوم وړوکی وي هیڅ تداوی ته ضرورت نه لري که هیماتوم منتن شوی باید چې ډریناج شي که ادرار نشي خارجولی نو ناروغ ته باید کتیتر تطبیق او تر 3 وختو پورې وساتل شي که کتیتر داخل نشي باید د جراحي عملیې په واسطه باندې احلیل ترمیم شي او فولي کتیتر تر 3 وختو پورې ناروغ ته واچول شي او که د احلیل جرحه لوی په اول قدم کې د ترمیم امکان نه لري نو کتیتر په سوپرافوبیک ناحیه کې په مثانه کې داخليږي او د احلیل جرحه په خپل حال باندې پرېښودل کېږي تر څو سټرکچر پکې منځته راشي چې بیا د وخت په تېرېدو سره ناروغ ته سټرکچروپلاسټي اجرا کېږي 2 یا 3 میاشتې وروسته د التیام نه سټرکچروپلاسټي ناروغ ته اجرا کېږي او سالم نهایت یو د بل سره انستوموس کېږي او یا کېدای شي چې د صفي نسوین نه او یا د مصنوعي احلیل نه د دې لپاره استفاده وشي په عمومي تداوی کې بیا هم که د وینې ضرورت ناروغ ته بلډ ترانسفیوژن مایعات انټي بیوټیک او انالجیزیک توصیه شي د احلیل دریمه برخه د پینایل پارت یا سپانجي پارت برخه ده چې دا آزاد او متحرکه برخه ده او زیاتره په ترزیز نه مواجه کیږي خو بیا هم د کاتیا او ناریا آلاتو په واسطه باندې مجروح کېدلی شي که چېرته دغه جرحه منځته راشي نو وینه د احلیل په شاوخوا کې راټولیږي او پیری یوریترل هیماتوم جوړوي د دې تشخیص هم د مخکینی واغو غوندې د تاریخچې فزیکی معاینې لابراتواري معایناتو رادیوګرافیکو معایناتو په واسطه باندې سرته رسیږي په تاریخچه کې ناروغ یا د ناروغ په یواز د تروما او د تروما د نوعیت نه یادونه کوي یا د جراحي سامان آلاتو د کتیتر د داخلېدو تاریخچه پکې موجوده وي فزیکی معاینه کې د مجروحه ناحیې درد موجودي حساسیت به موجودي د جرحې اعراض په سترګو لیدل کېږي پړسوب به موجودي او کله کله وینه د احلیل په خارجي فوهه کې لیدل کېږي په رادیوګرافیکو معایناتو کې ناروغ ته اسندنګ یوریتروګرافي اجرا کېږي او د دې په واسطه باندې د جرحې موقعیت تعینېږي لابراتواري معایناتو کې په ادرار کې هیموچوریا او د وینې په معایناتو کې د سی ټي د سویې تعینول ضرور دي او د کتیتر د تطبیق په واسطه باندې معاینه هم په هماغه شکل سره چې د احلیل په نورو برخو په جروحاتو کې پرې یادونه وکړه ناروغ ته فولي کتیتر هم تطبیق کېدلی شي په نادر شکل سره یوریترل سټینوسس پکې د اختلاط په شکل سره منځته راتلی شي د تداوی په برخه کې لکه څنګه تداوی چې د احلیل د نورو برخو د جروحاتو لپاره سرته رسیږي د پینایل یا د سپنجي پارت د جروحاتو لپاره هم په عین شکل سره تداوی سرته رسیږي ومن الله توفیق ستاسو د توجه نه یوه نړۍ مننه